الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مسلمانانو د صلح او د خیر د مجلس داسې مجالس د الله په دربار کې ډېر لوی قدر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زه تاسو ته داسې یو عمل وښیم چې هغه د نفلي روژو نه، د نفلي منځونو نه، د نفلي خیراتونو نه هغه افضل عمل دی. د صحابه ویاو ای د الله تعالی رسوله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل د دوو کسو په منځ کې صلح، د دوو کسو منځ کې صلح روغه جوړه راوستل. دا د ډېرو منځونو چې کوم نفلي منځونه وي، نفلي عبادتونه، روژې، خیراتونه، د هغې ټولو نه د دې اجر زیات دی. نو داسې مجالسو کې د دغه خلکو د هغه عفو د برکته د الله جل شانه رحمتونه نازلېږي. نو دا ټول حاضرین خوش نصیبه دي چې داسې د رحمتونو په یو مجلس کې الله جل شانه موږ او تاسو ته حاضري نصیب کړه. الله جل شانه دې زموږ او ستاسو نه رضا شي. الله تعالی دې د دې دواړو کورونو په منځ کې اتفاق او اتحاد ته همیشه دپاره نصیب کړي، او چې څه غلطیانې شوي د هغې الله پاک ټولو ته معافي وکړي. یا الله ته زموږ ټولو ګناهونه معاف کړي. یا الله زموږ په حال باندې رحم وکړي. یا الله زموږ څومره مشران وفات شوي دي په قبرونو باندې انوارات او برکات نازل کړي. چې کوم مشران ژوندي دي خدای په عمرونو کې برکت واچوي. یا الله د نوجوانانو اصلاح وکړي. یا الله دا ټول زلمي د منځونو پابند کړي، د والدینو قدر او احترام او ادب نصیب کړي، د دې ټولو کشرانو خدای اصلاح وکړي. یا الله زموږ په حال باندې رحم وکړي. یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي. یا الله زموږ ټول شرعي حاجتونه پوره کړي. د حاضرینو مشکلات خدای آسان کړي، او په دې کور باندې خدای د رحمتونو برکتونه نور هم زیات کړي. د دې سینې ماشاءالله لوی دي او دومره لویه معافي وکړه. الله تعالی دې د دې ګناهونه معاف کړي. الله جل شانه دې د دې په دې کور کې خیر او برکت نور هم زیات کړي. الله دې دې ته نور هم عزتونه ورکړي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.